د صحابه رضی الله تعالی عنهم د مونځ په وخت فوراً دوکانونه بندول. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه یو وارې بازار کې تشریف فرما و چې د مانځه د جمع وخت وشو. ویې لیدل چې فوراً ټول خپل دوکانونه بند کړل او جومات کې ورداخل شو. ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې خم د دې خلکو په شان کې دا آیات نازل شو. د پوره آیات مبارک دا دی ترجمه د پوره آیات مبارک دا ده چې په دې جماعتونو کې داسې خلک سحر او ماښام د الله تعالی پاکي بیانوي چې هغوی د الله تعالی د یاد نه او خصوصا د مونځ کولو او زکات ورکولو نه اخیستل غفلت کې اچوي، نه خرڅول. هغوی د داسې ورځې د ګرفت نه ویریږي چې په هغې کې به ډېر زړونه او ډېرې سترګې واوړي. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې دغه خلک خپل تجارت وغیره خپل کاروبار کې به مشغول وو، خو چې کله به یې بانګ واورېدو نو هر څه به یې پرېښودل، زر به جومات ته لاړل. یو ځای وایي په الله تعالی مې د قسم وي دا خلک تاجران وو، خو تجارت دوی د الله تعالی د ذکر نه منع کول. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه یو ځلې بازار کې تشریف فرما و چې اذان وشو نو ویې لیدل چې خلکو خپل سامانونه پرېښودل، مانځه ته روان شول. ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وفرمایل هم دا خلک دي کوم چې الله جل شانه سره یاد کړي دي. یو حدیث کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد دی چې د قیامت پر ورځ کله چې الله تعالی ټوله دنیا یو ځای ته راجمع کړي نو ارشاد به وشي کوم دي خلک چې په خوشحالۍ او غم دواړو حالاتو کې د الله تعالی حمد و ثنا کوله، نو یوه وړه ډله به راپاڅي او بغیر حساب کتابه به جنت کې داخله شي. بیا به ارشاد وشي کوم دي خلک چې شپو کې به د خپلو بسترو نه لرې اوسېدل او خپل رب به یې یرې او مینې سره یادوه، نو یو بله وړه ډله به راپاڅي او هغه به هم جنت کې بغیر حسابه داخل شي. بیا به ارشاد وشي کوم دي خلک چې هغوی به تجارت یا خرڅولو د الله تعالی د ذکر نه منع کول، نو یوه درېیمه ډله به وړه غوندې ودرېږي او جنت کې به بغیر حسابه داخله شي. دې نه پس به د باقي خلکو حساب شروع شي.